سلامونه پخیرونه ستړي مشي پخیر علي پخیر پښتونخوا ته ګډ مارننګ سهارم پخیر او ورځم نیک مرغه څنګه تاسو ټیپ ټاپ په مزې کې لیدونکو یو بل ډېر خوندور اپیسوډ د پخیر پښتونخوا ته وخت تاسو مونږ ګورئ په هم پښتو ون باندې او د هم پښتو ون سلوګن دی یو نوی سفر لیدونکو په دې نوي سفر کې نن یو نوی ورځ ده او د نوي ورځ سره دام تاسو چې را روان ویکند دی او مونږ نن پروګرام کې بیلابېلې برخې تاسو لرو او تاسو ځینې میسیجز دي چې هغه ما سره په را رسیدلی دي تاسو ځینې ایمیل دي هغه به هم زه په پروګرام کې شاملوم خو دا وخت زه غواړم چې زه تاسو یو پیکیج وښیم ځکه چې موسم چې څنګه چینج کیږي نو هغه په سکین باندې ډېر زیات اثر کوي د خوراک سره سره موږ له پکار چې موږ د خپل سکین داسې خیال وساتو زموږ زیاتره خویندې چا سره چې ټایم شته نو خلاص شي بیوټي سیلون ته وغلطه کې د هغې ښه ټیک ټاک ټریټمنټ وشي سکین پالش دی او جی فیشل دی او کلینزینګ او دا سیزونه خو ځینې خویندې هغه چې لږ موږ دفترونو کې کار کوي نو هغې سره صرف ویکند باندې ټایم وي نو هغه ډېر کارونه نو هغې نه دا کار پاتې شي نو حجاب محمود چې دا هغې یو پیکیج دی موږ سره هغه موږ تاسو ته ښیو چې څنګه تاسو په کور کې په خپله خپل کلینزینګ یا فیشل یا د خپل سکین کیر څنګه کولی شي نو راځئ چې زه یې وګورم او تاسو یې وګورئ بیا واپس راسان کیږو السلام علیکم زه حجاب محمود کاسمیټالوجسټ نن راغلی یم یو نوې ښایسته سیګمنټ سره تھینک یو د نجیبه فیض د هم پښتو ون چې هغې نن تاسو دپاره یو ډېر ډفرنټ دغه دپاره موږ ته وویلې چې سکین کیر روټین باندې موږ نن راځو میک اپ ما لاست سیګمنټ کې خپل میک اپ تاسو ته ښیلی و چې څنګه به تاسو ځان ته کور کې میک اپ کوئ او نن ما د سکین ټریټمنټ باره کې ویلي چې تاسو کور کې ځان ته څنګه خپل سکین کیر روټین کولی شئ راځئ نن موږ تاسو ته ښیو سکین ټریټمنټ باره کې چې سکین ټریټمنټ تاسو خپل کور کې ځان ته څنګه کولی شئ السلام علیکم عروج څنګه تاسو ښه وعلیکم السلام شکر دی عروج نن به موږ تاسو ته سکین کیر باره کې تاسو باندې یو خپل ډېر ښایسته پیکیج ریکارډ کوو چې هغې کې به موږ ښایو چې سکین کیر تاسو خپل کور کې څنګه کولی شئ ځان ته کلینزر تاسو کم یوم کمپنی والا اغستی شئ سکرب تاسو کم یوم ښه کمپنی والا اغستی شئ خو میک شور چې هغه میډیکیټډ وي هغې سره تاسو به هغه ماسک اخلئ چې هغې کې لږ مینتھول وي چې تاسو فیس ریلیکس ساتي ټیک ده نن به موږ تاسو ته ښیو چې خپل کور کې تاسو ډیلی بیسز باندې یا هفته کې یو ځل څنګه به تاسو کمپلیټ کلینزینګ ځان ته کوئ راځئ نن موږ تاسو ته وښیو ټولو کې پهله به تاسو خپل ځان ته یو فیشل بینډ سیپریټلی همیشه ساتئ ورسره به تاسو یو ټاول ځان ته ساتئ چې کله کور کې تاسو ځان ته هم کوئ نو تاسو ځان ته سپیشل فیل کوئ چې تاسو څنګه به ځان ته خسته طریقې سره یو خشته ماحول ځان ته جوړوئ او خپل د سکین کیر روټین فالو کوئ دا بینډ تاسو ته ایزیلی میډیکل شاپس نه ملاویدلی شي فارمیسي نه خپل دا بینډ ځان ته اخلئ او همیشه دا نیټ اینډ کلین ساتئ ګلوز واچوئ زه یوزولی خپل پیشنټس لپاره یوز کوم سمټایمز نم کوم خو خپل لاسونه زه سینیټایز ساتم کورونا کې که تاسو کتلی نو ټول خلک کورونو کې سلونز بند و ښځې پریشانه وې چې څنګه به ځان ته مونږه سکین ټریټمنټس کور کې کولی شو یا مونږ به څنګه ځان ته سکین کیر فالو کولی شو هغې دپاره نن مونږ تاسو ته ځکه ښایو چې تاسو به ځان دپاره که چوټیانې دي که څنګه دي تاسو سره پیسې نشته زیاتې د تګ دپاره سلون ته نو تاسو به څنګه ځان ته ټریټمنټس کولی شئ ډېر زیات کلینزر به نه اوچتوئ دومره کوانټټي کې اوچت کړئ دغه شانتې خپل په سکین باندې اپلیکیشن وکړئ او اوس به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به کم ډایرکشن کې کلینزینګ کوئ مونږ تاسو ته ډېر زیات ګران طریقې ځکه نه ښیو چې بیا به تاسو کنفیوز شئ چې مونږ به څنګه خپل ځان ته کلینزینګ کوو داسې راؤنډ موشن کې به تاسو خپل سکین کیر روټین سټارټ کړئ هفته کې که 2 ځل تاسو ځان ته داسې کوئ دا تاسو لپاره ډېر ښه دي تاسو به همیشه د کلینزینګ د سکربینګ دا خپل لاسونه بره طرف ته ساتئ خپل ځان دپاره انسان ډېر ایزیلی دا کولی شي دا تاسو بره طرف ته داسې کوئ
چې چېرې تاسو بره طرف ته خپل سکن بوځئ نو دا ستاسو ایجنګ نه ودرئ، ستاسو سکن به همیشه ینګ اور فرش وي. چې کله ستاسو بره طرف ته ټول فنګرز چې دی خپل بره بوځئ، موومنټ ستاسو بره طرف ته پکار. نوز باندې زیاتره بلیک هیډز وي، هغې دپاره به تاسو داسې کوئ. زه تاسو دپاره نن یو مشین هم ګیجټ نه یوز کوم چې تاسو ته اندازه وشي چې کور کې به تاسو څنګه کوئ، ځکه چې مشینز خو تاسو سره کور کې اویلیبل نه. که تاسو کتلی زما ټول لاسونو موومنټ بره طرف ته دی، فورهیډ باندې راوند راوند او چیکس نه بره طرف ته. که تاسو کتلی ساګي سکن چې کوم وي هغه هم چیکس ته لاندې را رواني، نو موږ به دا بره طرف ته بوځو. دا تاسو ځان ته ایزیلی کولی شئ. دا زه داسې سټپس ښیم چې دا تاسو ځان ته ایزیلی کولی شئ. میکسیمم تاسو 3 منټس خپل د سکن دغه شانتي کلینزینګ کوئ. هغې نه بعد تاسو سره ځان دپاره به تاسو یو 2 داسې سپنچز واخلئ. دا تاسو ته ایزیلی مارکیټ کې اویلیبل وي. چې چېرته تاسو فیشل ته ځئ ځان سره 2 ضرور وړئ چې ان کیس هغې سره نیو فیشل سپنچز نه وي تاسو دپاره یا سینیټایز نه وي پراپر، نو تاسو هغې لپاره بس چل کوئ تاسو سره خپل چې کله موجود وي نو زیات ښه دي، او د دې کاسټ هم څه دومره زیات نه دی، دا ایزیلی تاسو ته ملاو شي. دا د دې سکن کلین شو. تاسو دا کتی شئ، ټیک شو. د دې فیس نه ټول ډرټ راووتو، ستاسو مخامخ دی. تاسو کوم یو کلینزر چې تاسو داسې کوئ د دې ټول پورز نه ټول ډسټ او دا ډیډ سکن راوځي. ټیک شو. آیا ستاسو د لاسونو موومنټ ډېر زیات امپورټنټ دی چې تاسو کم طرف ته خپل موومنټ ساتئ. بیا تاسو سکرب واخلئ. ټیک شو. سکرب هم دغه شانتې تاسو اپلای کوئ. میک شور چې ستاسو د سکرب چې کم میټیریل دی هغه ډېر هارش نه، ځکه چې فیس دپاره چې کم سکرب یوز کیږي هغې کې زیات غټ پارټیکلز نه وي، هغه ډېر زیات سافټ پکار وي. نو دې سکرب ته که تاسو غور وکړئ نو دې کې هېڅ دانې نشته، خو دا سکرب دی. ټیک شو. تاسو د ښه کمپنۍ نه کم یو کمپنۍ چې کله تاسو ځان ته فیشل پرچیز کوئ یا کلینزر پرچیز کوئ نو هغه یو سکرب هغې ته وایي چې راکوئ د چا زیات غټ پارټیکلز نه چې فیس خوږی نه، ځکه چې که هغه سکرب به تاسو استعمالوئ نو بیا به ستاسو فیس باندې ایکنی راوځي. اور هغه خلکو ته مې ویل چې که د چا په فیس ایکنی ده نو هغې د سکرب نه کوي ځان ته. دغه شانتي موومنټ به تاسو ساتئ. په فورهیډ باندې راوند راوند، ټیک شو. په چیکس باندې اپورډز، د سکرب ټایمینګ صرف 1 to 2 منټس پکار دی. دا تاسو وګورئ همدا دی فورهیډ نه کمپلیټ کو یو ډیډ سکن د دې کلینزر سره ریموو شو. بیا د سکربینګ وکړو نو کم هغه پارټیکلز راوتل هغه ډسټ راوتو چې کم ډېر زیات سخت دي هغه نه راوځي، ځکه چې دا کالج ګوینګي یا سکول ګوینګي یا بهر ته وځي خو صحیح که نه. نن سبا چې کم بارانونه نه کېږي لګیا دي هغې د لاسه ډسټ ډېر زیات شوی دی، نو دا سکن ایشوز نور هم زیات شوي. دا تاسو کتی شئ دا وګورئ بیا د دې سکن نه دومره ډسټ راوتو. هغې نه بعد تاسو سره کم یو ټونر دی، هلکې ګلاب دی، د فیشل ټونر دی، مارکیټ نه تاسو پرچیز کړ دی، سکن ټونر بیسیکلی سپرے په صورت کې به تاسو ته ملاویږي. آیس به تاسو کلوز کړئ اور لرې نه به په دې پوره فیس باندې وکړئ. ها موږ به دا ټونر پرېږدو 15 منټس دپاره. 15 منټس چې د دې دا ټونر د دې پوره سکن کې ابزارب شي، تاسو چې ځان ته هم کوئ دا به تاسو 15 منټس دپاره پرېږدئ چې دا پوره ټونر ستاسو فیس باندې ابزارب شي، سکن کې ډپازټ شي، دا به ستاسو سکن باندې ګلو پرېښودل شروع کړي. میک شور چې تاسو ټونر هم میډیکیټډ یوز کړئ نو ډېره به ښه وي تاسو دپاره.
دغه شان د پوره ټونر اپلای شو اوس تاسو وکتلې هغه ټایم د دې فیس باندې کله ما اپلای کوم ته به کا وبدي او اوس د دې سکن کې دا ګلو تاسو چیک کړئ خپل د دې سکن باندې تاسو دا ګلو چیک کړئ چې نه ته نه ما بلیک هیډز وستې دي نه څه د دې سکن باندې بلیچ هم نه دی شوی هیڅ هم نه دی شوی خو د دې سکن باندې دا ګلو چیک کړئ تاسو ټوله د دې اپر لپس باندې دا ایریا ټوله ٹھیک شو چې کله ټونر ابزورب شي دینه پس موږ سره لاست سټپ وی ماسک زه مساج باره کې ځکه تاسو ته نوې ما چې تاسو کور کې ځان ته د فیس مساج کوي ځکه چې دا تاسو نشئ کولی دا څوک هم ځان ته خپله فیس مساج نشي کولی د هغې ریزن دا دی کله ستاسو ډایرکشن غلط شي نو بیا ستاسو سکن باندې ایکنی او دا شیزونه ډېر زیات شي ولې چې بلډ سرکولیشن غلط ډایرکشن ته ورشي نو موږ به تاسو ته دې نه پس ښیو چې تاسو به ماسک څنګه اپلای کوئ مساج او فل فیشل دپاره به تاسو اوبویسلی وزټس کوئ سلون ته کلینک ته ډرما ته یا کاسمیټولوژي کلینک ته فل پراپر دپاره خو دا زه تاسو ته ډیلی یا ویکلی سکن کیر روټین ښیم نو تاسو به هغه یو ماسک ځان ته واخلئ چې څه کې مینتھول وي مینتھول ستاسو سکن ریلیکس ساتي مینتھول سره ستاسو سکن یخ شي سودینګ افیکټ ورکوي مونږ چې کله مینتھول اپلای کوي مینتھول ماسک یا د روز پیټلز دا اوس د روز پیټلز ارګینک ماسک دی سره د مینتھول ایډیشن دا چې کله مونږ اپلای کو نو کلاینټ باندې کا ریډنس یا سم وی هغه ارسه ختم شي تاسو به ډیر زیات تھک لیر نه بالکل لایټ شانتي لیر به تاسو اپلای کوئ تاسو د ماسک اپلیکیشن بم تاسو بره طرف ته ساتئ څنګه چې ما دلته دی چیکس نه داسې بره طرف ته بوتلل او نوز باندې د کشانته بیا زه بره طرف ته داسې رالم چې کله ستاسو ټول ډایرکشنز بره طرف ته شي ستاسو سکن هیلدي طرف ته روان شي ستاسو سکن ینګ سکن ته روان شي ستاسو سکن ینګ ښکاري ولې چې هغه ټول سیګینس بره طرف ته راشي دا ستاسو ډېر مین پوینټ دی چې تاسو به لاسونه بره طرف ته ساتئ دې سره زه تاسو ته وایم چې تاسو ډیلی سکن کیر روټین کې وایټامین سی سیرم ډیر ضروری دی هیلرونیک سیرم ډیر ضروری دی هغه سره سره تاسو یو ډیر ښه میډیکیټډ نایټ کریم ډیر امپورټنٹ دی چې کله تاسو خپل د سکن کیر روټین دغه شانتي ساتئ تاسو سکن ته به کلم د سشیزم ضرورت نه ډیر هارش کیمیکلز طرف ته به ضرورت نه کیمیکل پیلینګ طرف ته به ضرورت نه ډیر داسې فیشلز دي چې ډیر ایکسپنسیو دي خلک نشي افورډ کولی هغه طرف ته به تاسو ضرورت نه لکه تاسو خپل خغونته نایټ کریم خغونته داسې سن بلاک او دا سیرمز یوز کوئ نو ستاسو سکن به کلم نه ډیمیج کیږي خو میک شور چې دا هر څه میډیکیټډ پکار دی فارمولیشن نه دی پکار دا ماسک په پرې تاسو 20 منټس لپاره 20 منټس نه پاس په تاسو دا ماسک ریموو کړئ اپ طرف ته اپ ډایرکشن کې به تاسو دا ریموو کوئ د دې ټول سکن نه به تاسو دا ماسک ریموو کړئ او هغې نه پس به تاسو سره چې کوم ښه غوندې نایټ کریم ستاسو دي یا تاسو سره ډیلی کیر والا موئسچرایزر دی هغه به تاسو لګوئ پوره سکن باندې او اوده شئ زیاتر کوشش کوئ چې خپل دا سکن کیر روټین د شپې ټایم کې کوئ ځکه چې د سکن چې دی د شپې ټایم کې بریثینګ کوي نو هغې کې تاسو دپاره ډېر بیسټ دغه دی چې هغه ټایم سکن ډېر فرش فیل کوي چې هغې نه پس تاسو نایټ کریم اپلای کوئ نو تاسو له ډبل ریزلټس درکوي د کلینزینګ هم او د نایټ کریم هم اوس تاسو د دې سکن کتې شئ دا وګورئ چې د دې بلیچ مونږ نه دی کړی د دې مونږ هیڅ کیمیکل شیزونه نه دي اپلای کړي میډیکیټډ کلینزر سکرب ماسک او ټونر سره مونږ د دې سکن کیر فالو کو تاسو دا خپل کور کې هم کولی شئ د دې سکن باندې ګلو هم تاسو کتې شئ مونږ نه بلیک هیډ پینس یوز کړي دي هیڅ هم نه دا هغه څیز دی چې دا تاسو خپل کورونو کې ډېر په اسانۍ ځان ته کولی شئ نن دپاره مالا اجازت راکړئ انشاءالله بیا به راځم یو نوې سیګمنټ کې یو نوې روټین به تاسو ته راوړم چې تاسو ځان دپاره څنګه خیال ساتلی شئ خپل په کور کې تھینک یو الله حافظ
थैंक यू हिजाब ډیره زیاته مننه لیدونکو زموږ کوشش هم دا وي چې ویکند دی نو تاسو داسې سیګمنټ ضرور ښیو خاص کر د سکین کیر حوالې سره چې تاسو په دې ویکند کې که پارلر ته نه ځئ یا سالون ته نه ځئ نو تاسو په خپل کور کې خپل د بیوټي سلون والا کار وکړي. نو لیدونکو دا خو ورکوړی شان دي دمالو واپس راځو بیا زما پروګرام کې تاسو لپاره نور مزیدار سیګمنټس دي او تاسو میسیجز او ایمیلز هم دي دما. جی لیدونکو زه بیا خیرالی په خیرالی هر کله راشي په خیر پښتونخوا ته. لیدونکو نن په انټي کرپشن باندې خبرې دي او خبرې مونږ کوو زمونږ ډېرې خوږې درنې فیملی لایر او وکیلې سره زموږ ډاکټر هیرا خان ما سره ناسته ده. هیرا ستړې مشي څنګه یې تاسو ښه صحت ښه دی جی؟ یو وکیل او ډاکټر دی چې خلک همیشه هغه کوي. ما سره راځي ډاکټر زیات او وکیل خو ما سره هفته کې یو ځل راځي که نه؟ ډاکټرز راځي ما سره ډاکټر زیات راځي څه پی ایچ ډي ډاکټرز وي که نه هغه هم وي زیات نو وکیل صرف یو ته ډاکټر بار سره وکیل وي. څنګه هیرا ستا طبیعتونه ښه دي؟ ټاک تاسو وایې اچھا خو په فرینډشپ کې دا کرپټ ده په فرینډشپ کې هم کرپټ ده صحیح ده او زمونږ شو د پاره هم دا کرپټ ده نو ځکه مونږ انټي کرپشن نن چې کوم دی ټاپک یې خلي کې بس اوس ځام راکاږم که نه چې دې ونه کرپشن څوک په فرینډشپ کې کوي یا په کار کې کوي جاب کې کوي یا کمیټمنټ کې کوي نو هغې له څه سزا ده که نه د پاکستان قانون اوس کرپشن ذکر وشي هلته به زه ټوچې یس هلته به کرپشن سره به د هیرا نوم مونږ راولو. هیرا ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلی. انټي کرپشن او داسې مونږ ډېر نیوز هم ګورو خبرونو کې هم ګورو د هغې نه علاوه هم زیاتره کیسونه موږ له مخې له راځي هغه ګورو. دا یو داسې موضوع ما غوښتل چې لیدونکو ته هم دا ډېره زیاته کړی شي. اولنۍ پوښتنه چې کومه ده کوم جرمونه یا کارونه په کرپشن کې راځي؟ کرپشن کې خو بیسیکلی دا ده چې تاسو موږ سره چې کوم قانوني د کرپشن ډیفینیشن دی نو هغې کې خو دا شیزونه راځي چې لکه تاسو څه داسې څیز اخیستی دی یا داسې څیز ځان ته ټرانسفر کړی دی یا په نوم کړی دی چې د کم پیسې تاسو سره نه دي. بیسیکلی دا ګورنمنټ امپلایز دپاره قانون داسې جوړ شي. قانون تاسو ته پته ده هر یو قانون چې دی هغه صرف پبلک سروینټس دپاره جوړیږي او بیا هغه اپلای کېږي نورو ادارو کې. نو دا داسې قانون موږ سره دی چې کم پبلک سروینټس دپاره ګورنمنټ امپلایز دپاره جوړ دی نو تاسو سره چې د خپلو پیسو نه زیات څیزونه وي نو هغې ته کرپشن ویلي کېږي. بیسیکلی د منی ډیفینیشن کې د پیسو سوري زه پوه نه شوم لکه د خپل د سورس اف انکم یا زیات څیزونه زیات چې کوم دی نو هغه چې کوم بیسیکلی ډیکلیرډ هم منی نه ده هغې نه هم چې تاسو کوم څیزونه جوړوي لګیایي هغه په کرپشن کې راځي. بیا داسې د برایبري مطلب چاته رشوت ورکول هغه په کرپشن کې راځي یا رشوت وصولول هغه په کرپشن کې راځي یا داسې غلط طریقې سره پیسه داسې چاله فیور ورکول چې تاسو ته پته چې دا به یو غلط طریقې سره دا کار وشي مطلب لیګلی کار نه شي کې کار پاسبیلیټي نشته خو ته پیسې نه رشوت ورکړي چې هغه غلط کار وشي جی یا غیر قانوني کار وشي هغه اوکې جی چې کوم کار مونږ کوو هغه کنسیډریشن یې بیسیکلی لافولي چې مونږ لکه اوس چاله کار کوو لګیو نو مونږ ایله کنسیډریشن وکړو. ان اډیکیټ کنسیډریشن مطلب دا دی چې لکه غلط طریقې سره کار کول چې هغې تاسو له یو غلط شی د هغې په بدله کې درکړي چې کوم تاسو ته لیګلی نه دی الاؤډ چې کوم د هغې لیګل دغه نه دی نو دا کرپشن ډیفینیشن دی. هسې خو چې کوم مونږ د ډکشنري ډیفینیشن کې ګورو کرپشن نو هغې کې بیا بلا ډېر څیزونه راځي چې لکه تاسو مورلی کرپټ یې فاینانشلی کرپټ یې دې کې بیا هر قسم کرپشن راځي. هغې کې بیا هیرا هم راځي د هیرا فرینډشپ هم راځي هغې کې هغه کرپشن دا تاسو د ډکشنري ډیفینیشن والا کرپشن کې هغې کې زه راځم خو زه خو چونکه زه وکیل یم نو زه د لیګل ډیفینیشن کې نه راځم ښه نه راځې پیسو کرپشن مې لا نه دی کړی نه هغه به ته کیم نه آی نو یو ښه دا راته وایي چې د پاکستان لا یا قانون دې هکله څه وایي؟ ښه د دې په هکله چې دی اول خو موږ سره چې دی اسسمنټ اسټس ډکلیریشن چې دی هغې دپاره چې دی مانیټرینګ یونټ دی چې کوم کې به چې دی ګورنمنټ امپلایز چې دی هغې انډر ګورنمنټ سروینټس کنډکټ رولز دي د 1964 هغې په تھرو به هغې چې دی نو خپل اسټس ډکلیئر کوي ګورنمنټ سروینټس چې کوم دي بیسیکلی هغې نه علاوه چې دی نو موږ سره یو پریونشن اګینسټ کرپشن اکټ دی د 1947 مطلب
پاکستان چې کله جوړ شولو هغې سره سره دا اکټ مونږ سره راغو دا ځکه ضروري وو چې اوبسلی مونږ د برټش بیوروکراسي او د برټش ملټري سیستم چې دی هغه په پاکستان کې انیکټ کړی دی چې کوم هغې پرېښودی وو همدغې په تھرو مونږ روان یو نو اوبسلی هغې ته پته وه چې برټشرز چې تله انګریزان چې تله هغې بلا خپل اسټس پرېښي دي نو هغې کې د چې کوم د بیوروکراټس چې کوم مونږ واخیستل بیا چې کوم دلته پاتې شو د ملټري والا نو دا بیسیکلی هغې دپاره جوړ کړی او دې کې ځکه ګورنمنټ امپلایز او پبلک سروینټس دا ورډ هم یوز کړی دی چې دی چېرته چې کوم اسټس هغې پرېښي دي دی کرپټ نشي او هغې هر څه ته ګوري او کرپټ شي نو دې دپاره مونږ سره دا لکه د دې اکټ هسټري وه او دا اکټ مونږ سره جوړ د پریونشن اگینسټ کرپشن اکټ 1947 نو دا دې کې مونږ سره باقي د کرپشن هغې ورکړي د دې نه علاوه چې د مونږ سره پاکستان پینل کوډ دی چې څنګه ما مخکې هم ذکر کړی دی پینل کوډ بیسیکلی کرمینل د هغې دپاره جوړ د پینلټیز دپاره نو دې کې دا مونږ سره یو پروسیجرل کوډ دی چې کوم کې مونږ ته ویل کېږي چې لکه تاسو به څنګه چې یو جرم شوی دی د هغې به سزا سوي نو دې کې مونږ سره بیا آرټیکل دی 161 162 165 165 چې کوم کې مونږ سره ډفرنٹ ډیفینیشنز یې ورکړي د فاینانشل کرپشن بیسیکلی مانیټري لیول باندې کرپشن چې تاسو څنګه به تاسو د خلکو نه پیسې اخلئ دا کم شیز کرپشن کې راځي دا دوه مونږ سره اکټس دي د دې دپاره چې کوم قانونونه دي درې دي بیسیکلی دا یو پکې هغه هم دی چې ګورنمنټ سروینټس کنډکټ رولز 1964 ښه جی بل ته پوښتنه چې د دا قسمه کارونو یا جرمونو څه اثر وي ما خیال اورال په سوسایټي باندې ګوري یو نارمل انسان چې کرپټ شي نو د هغې څومره غټ اثر په پوره غونډ کور باندې وي ټیک د هغه خو دا ویل کېږي چې لکه دا به د بچو نوزي خلک دا خبرې هم پکې بیا کوي او بلکې بینګ مسلم موږ دا وایي که ستاسو په وجود کې د غنم د دانې عمر هم حرام دي نو ستاسو مونځ عبادت یې نه کېږي او نو دا خو ګوري په یو اسلامي سطح باندې ویلې شوي دي دې نه علاوه چې د کرپشن په اکانومي باندې ډېر زیات غټ اثر پروزي څنګه موږ منی لانډرینګ باندې خبره کړې وه چې پټې پیسې چې چرته وي که نه الته انامپلایمنټ راځي الته ګرانی راځي الته ټیکسونه په غریب سړي باندې زیات لګیا وي هر څوک چې د ځان نوکري لټي ویجز به همیشه هغې کنټري کې کمی پټرول پرایسونه به زیات وي د سرو قیمت به زیات وي ځکه چې د هغې د پیسې ویلیو کمه وي چې تاسو کرپشن کوئ نو هغه پیسه ښکاره خو نه ده که نه دا ټولې خبرې خو داسې کوي چې دا ټولې خبرې پاکستان کې دي دا ټایم که نه ګولډ ګران دی لایک توله په 1,25,000 نه 30 ته ورسېده ګراني څومره زیات دی او پټرول وګوره او ډالر څومره بره لاړو بالکل مخکې ورځو کې 178 کې نو اوس خو کېدای چې 80 ته رسېدلي 2-3 ورځې مخکې خبره کومه او پاک روپیسونه لاندې هغه شو د هغې د پته لګي چې څوک د چا فیس ورکوي که نه په پاونډس کې د هغې پاونډس لایک 7,500 او تاسو چې دلته شماري 18 لکه روپۍ چې څوک پاونډس کې فیسونه ورکوي د بچو لګیا دي ها زما فیس هم په پاونډس کې و خو هغې ورځو کې پاونډس ارزان ول ډېر زیات نه اوس ډېر ګرانه دی اوس خو څوک افورډ کولی هم نه شي زما بچي سبق کوي هلته ما ته پته ده بالکل ډېر زیات خیر نو دا وه چې دا څیزونه د زیاتېږي ملک جی اوس ګوري موږ چې څنګه په منی لانډرینګ باندې خبره کړې نو هغې کې ما تاسو ته ویلي وو چې موږ سره یو اداره ده چې کوم په وجه باندې موږ اوس ګرې لیسټ کیو FATF او چې تاسو ویلي بالکل نو ګرې لیسټ مطلب دا دی چې موږ اوس د نور کنټریز موږ به چې بلیک لیسټ ته لاړ شو نو موږ به د چا نه هم لون نشو ایستی اوس موږ IMF نه لون ایستی چې خو موږ نور کنټریز په موږ سینکشن نشي لګولی دا هر څه کرپشن سره لینکډ دی بیسیکلی دلته کې چې د منی لانډرینګ هم یو قسم کرپشن دی تاسو چې د خپله پیسه پټوئ لګیایي یو خو په غلط مینس ګټۍ لګیایي بیا په غلط مینس بیا په صفا مینس کاره کوئ لګیایي هغه هم ډیکلیرډ پیسه نه ده بیا دلته که تاسو ګوري نو موږ سره سرټن کیسونه و چې کوم کې خلکو چې د ایسټس بیونډ مینز ورته وایي په NAB په لینګویج کې نیشنل اکاونټیبلیټي بیورو د هغې په لینګویج کې ورته وایي چې ایسټس بیونډ مینز مطلب چې تاسو سره څومره رقم را روان دی پیسې را روان دي یا تاسو څومره پیسې ګټې لګیایي ایسټس مطلب چې کوم څیزونه تاسو جوړ کړي بیونډ مطلب هغې نه زیات نو هغې نه مخکې نو مطلب دی چې تاسو سره ایسټس بیونډ مینز دي نو تاسو کرپشن طرف ته رواني دا موږ ټرانسپیرنسي انټرنیشنل دې دپاره یو اداره کار کوي چې کوم ته ټرانسپیرنسي انټرنیشنل وایي څنګه چې FATF نه د ګرې لیسټ کې چې موږ اچولی یو داسې ټرانسپیرنسي انټرنیشنل دی چې کوم ګوري چې کمې کنټري څومره ټرانسپیرنټ دي کرپشن په دغې کې په لیست کې پاکستان چې دی هغه اوس هم د کرپشن په لیست کې ډېر زیات مخکې دی او دا انټي کرپشن چې دی کوم چې تاسو څنګه هغې وایي چې دی لا دا ده او دا کارونه په انټي کرپشن کې راځي او که دا په یو ملک کې وي نو هغه سوسایټي باندې دا منفي اثرات لري جی منفي اثرات دي صحیح ده ښه
دا راته وایي چې داسې کوم قسم کارونه یا جرمونه دي چې هغه په دې باندې اثر لري لکه دا انټي کرپشن چې کوم دی هغه کوم کارونه چې هغه مخکې خو تاسو ایکسپلین کړه دا یو ځل موږ ته کنه زه غواړم چې یو ځل بیا دا کړي چې مثلا انټي کرپشن باندې چې کوم کارونه دي هغه انټي کرپشن له نوره وده ورکوي یعنی مخکې کوي یا داسې وایي چې لکه هغې کې شامل دي انټي کرپشن کې بیسیکلی شامل دي خو هغه کې بیسیکلی موږ سره چې دی نو د پریونشن اگینست کرپشن اکټ 1967 چې کوم دی هغه کې موږ سره دوه قسمونه دي یو کې موږ ته ویل شوی دي چې مانیټری مطلب پیسو داسې سیز اغستل چې کم ویلیوبل دی مطلب د نومینل ویلیو نه دی نومینل مطلب ورکوټي ویلیو داغه د ډېر غټي ویلیو سیز دی یو دا د په کرپشن کې چې تاسو نشي ګټلې او تاسو واغسته بل تاسو داسې یو سیز په خپل نامې ټرانسفر کو چې کم تاسو نشي جوړولې او هغه ځان تکړه دا د اکټ کې دی بیا سیکشن 3 کې دی سیکشن 4 بیا د کې موږ سره سزا ویلې شوې د دې سیز د باره چې تاسو چانه ویلیوبل واخلي هغه تاسو نشي افورد کولای یا داسې چانه پیسې واخلي ان ایډیکیټ طریقې سره او یا داسې اسټس واخلي ځان ته ټرانسفر کړي نو د دې سزا په قانون کې موږ سره چې کم د اکټ د دې کې اوه کاله یا د دینه د پاسه او جرمانه مشته کنه جرمانه خو بیا کورټس ډیسایډ کوي چې جرمانه ورکول دي کنه خو بیسیکلی د دې طریقه دا ده چې د باندې به اول د ګورنمنت امپلوي چې کرپشن وکړي نو دا به پروینشل ګورنمنت ته ځي انفارمیشن مونږ خلک لکه زه تاسو چرته چې کرپشن وګورو نو مونږ به چې د انټي کرپشن اسټابلیشمنټس جوړ دي د هرې صوبې په سطح باندې تاسو بالته لاړ شي هلته به کمپلینټ وکړئ یا ناب په سطح باندې اله کېږي دا کمپلینټ چې کله ډېر خلک افیکټ شوي وي هغې کرپشن نه او هسې خو تاسو د دې اسټابلیشمنټس په سطح باندې تللی شي کمپلینټ وکړي چې دلته کرپشن کېږي لګیا دی هغې به بیا انکوایري کوي بیا به هغه کس ته وایي چې ته خپل اسټس ډکلیئر کړه هغه له به سرټن ټایم ورکړي که هغه خپل اسټس ډکلیئر نه کړو دا به پریزمپشن په بیسس نه وي دا چې هغې سره کوم انفارمیشن دی هغه د هغه باندې پروف شي نو هغه ته به اوه کاله سزا ورکړې کېږي دا موږ سره په قانون کې دی دې نه علاوه چې دی دا چې کوم تاسو یې کرپشن کې راځي دی ته وي کرمینل مسکانډکټ دی کې سیکشن 4(3) دی موږ سره د اکټ چې کوم کې ویل شوي دي چې همدغه سیزونه چې کوم داسو اسټس دي او د خپل اسټ بیونډ مینز دی بیسیکلی کرمینل مسکانډکټ کې نو کرمینل مطلب چې کوم کرایم سره ریلیټډ دی مسکانډکټ مطلب چې تاسو ته په افیس کې یو کنډکټ خېل شوی چې ته به داسې کې او ته هغه نه هغه اونه کې هغه خلاف ورزي وکې نو د دې بیا موږ سره همدغه سزا ده چې کومه دغه اولنی کرایمز ده صحیح ده ګریټیفیکیشن بیسیکلی هیرا کوم ادارې د لپاره کار کوي پاکستان کې چې څنګه ما ویل چې د اسټابلیشمنټس جوړ دي انټي کرپشن اسټابلیشمنټ جوړ دي تاسو ولته کې کمپلینټس هم کولی شي که تاسو چېرته کرپشن کیس وګورئ هغې نه علاوه چې د موږ سره ناب د نیشنل اکاونټیبلټي بیورو چې کوم ټوله نه غټه اداره ده دا مشرف جوړه کړې وه بیسیکلی د کرپشن په حوالې سره هي هغه جوړه کړې وه بیسیکلی هغه دې دپاره جوړه کړې وه چې د بیوروکراټس راګیر کړي چې کوم دا اسسټنټ کمشنر دا چې کوم سی ایس ایس وکړي او ځي او یا پی ایم ایس وکړي دې دپاره جوړه کړې وه هیرا تاسو خبرو کو چې سرکاري افیسرز چې کاغي کرپشن کیس دغه دا سزا دا طریقې کار دی په پرایویټ سیکټرز کې کدا سي کرپشن کیس چا باندې په یو فارم کې په یو کمپنی کې او دغه کرپشن کې سکونه ولې شي نو د اغي باره کې لګراتو چې اغي بیا څنګه ډیلینګ کیږي بیسیکلی زه تاسو ته پرایویټ سطح باندې وایم لکه زه یو کمپنی کې کار کوم نو هغه زمونږ بیسیکلی انټرنل پالیسیز وي هغه تاسو د ډایرکټ کورټس ته نشي بوتلې د ډایرکټ ټرای کولای نه څنګه چې ما تاسو هر یو قانون چې جوړیږي کنه هغه اول په پبلک سروینټس او په دې سیویل سروینټس باندې اپلای کی ګورنمنت امپلویز باندې اپلای کی ځکه چې حکومت چې قانون جوړي نو هغه به حکومتي سيزونه د لپاره جوړي پرایویټلی دا سه اپلای کیږي لګیاوي کمپنیانو کې چې د کمپنیانو سرټن پالیسیز دي چې کرپشن وشو نه یا به فایر کوي یا که پروف نشول نو دا سزا ورکوي مطلب هغه نه د یو میاشت تنخواه کټ کوي یا هغه نه د شپږ میاشتو تنخواه یا هغه بلیک لیست کوي چې هغه چرته هم اپلای نشي کولی هغه باندې اول انکوایري کوي زموږ ایچ آر ډپارټمنټس هیومن ریسورسز ډپارټمنټس کوم او کچا باندې ثابت شي د کرونو روپو هغه غپله کړی یا د لکونو روپو نو بیا کریمینل چارجز دي چې هغه ک کمپنی له دومره غټ ستا خپل ځان لپاره لګي ډیر کرپشن کړي دي نو هغه بیا د کمپنی پالیسیز مطابق ټرای کوي صحیح ده او کلکونو کرونو دي نو بیا ک کمپنی ته نقصان ور کړي دي د کمپنی هرټ کړي دي نو د کمپنی چې کم اونر دی هغه په کرپشن چارجز کې ټرای کولی شي په کورټس کې او هغه هم په کرمینل مسکانډکټ کې راځي د اکټ انډر ټرای صحیح ده بل پښتنه چې دا هغه دار چې د کرپشن حواله سره کم داسې کیسونه دي چې دا اگزامپل یا مثال تاسو موږ لرا کولی شي صحیح د ټولو اول خو چې د اوس موږ سره د یو زموږ پنجاب زوړ چیف منسٹر د چې کوم باندې موږ ته کیس کولاو شي بیسیکلی هو پاکستان کې دا یو جنرال پریکټیس د چې کوم حکومت راشي هغه زوړ حکومت باندې د کرپشن کیسز کولاو څنګه چې اول چې نون لیګرال هغه په زرداری باندې د کرپشن کیس کولاو اسټ بیونډ مینز کولاو شو بیا هغه نه پس منی ایکسټورشن والا او دارس چارجز په لګول بیا چې د داسې موږ سره چې د بیا د
نواز شریف حکومت د عمران چې حکومت رالو نو اوسې په نواز شریف باندې کولاو کړ نو دا موږ سره اول خو ټوله نه غټ اگزامپل چې دی موږ سره پاناما کیس دی د چې کوم کې نواز شریف ټرای شوی دی او نه اهل شوی دی آرټیکل 62 and 63 انډر چې دی صادق او امین نه دی بیسیکلی دا کیس دا آوټکم وو هر څه اوشول چې لکه د بهر کمپنیانې جوړې کړي دي آف شورز دي د اسید بیونډ مینز دي دا دی هغه بیسیکلی یو دغه لیک شوی وو پیج پاناما لیکس چې هغه کې ویل شوی و چې د دې خلکو چې د کنټریز کې چې د ډیکلیرډ اسټس نه دي چې بهر ملکونو کې خپل پیسې وړي دا دا غي دا آوټکم چې هغه 62 63 آرټیکل د کانسټیټیوشن انډر چې دی هغه نه اهل شوی او نه هغه بیا پرایم منسٹر نشو جوړې د ډیسکوالیفای شو نو دا هغه موږ دا پاناما کیس د ټول نغټ بیا د اسحاق ډار کیس د چې کوم اسید بیونډ مینز کې راګر شوی بیا موږ سره د شهباز شریف هم دا کیس د چې انډیکلیرډ اسټس او اسید بیونډ مینز کې دا سه انډیکلیرډ اسټس مطلب چې دا سه سيزونه دي چې کوم ډیکلیئر کړي نه دي یا کوم د خپل خزا بچو روریانو یا کلوز ریلیټیوز د دې په نومونه باندې اغستې دي دا هم په کرپشن کې راځي او مای ګوډ خا دا ما فار ایگزامپل زیما او ما د خور یا د رور یا د زوی یا د خاون په نوم باندې هغه سيزونه چې دا خو زمانه دي دا خو د خو غسل کی زما دي پیسې تاسو نه دا سه نوي کستاسو دی او تاسو رور لاغستی دي دټس فاین نه خو زما دي ما صرف دغه په نوم اغستی بیا او خو هغه کې به دا الیمنٹ اول ګوري چې هغه تاسو د کرپشن په پیسو اغستی دي کنه تاسو تنخواه 80,000 دا او تاسو شاته زما کې مکیم نشته دي ټیک دا فار ایگزامپل او تاسو د 10 کروڑو شیز واغستلو نو obviously تاسو پس خو به ناب لګي چې تاسو څنګه دا د 10 کروڑو شیز واسطه تنخواه 80,000 دا نو ته په کتاب کې دومره غټ شي او بیا تاسو دا غیسس په پیسو باندې چې یو شیز واخلي خپل رور ته ورکړي نو هغه کرپشن دی اوکې دا د سیوی لکه دا یو څنګه چې منی لانډرینګ باره کې ما ویلو چې اول داسې پیسې په غلط مینځو ګټي بیا غس پینی د دې هم همدا طریقه ده نو دې ته وایي چې انډیکلیرډ اسټس چې کم زموږ نیم نه زیات سیاستدانو باندې دا کیسونه روان دي او دې نه علاوه اسټ بیونډ مینز چې دا مطلب دا دی چې د دې سیاستدانانو دومره تنخواه نه وه یا د دې دومره شاته نه ګټه نشته دی چې څومره د دې سیزونه جوړ شوي دي یا د دې په بچو جایداد جوړ شوی دی یا دا سیزونه او بل دا چې مریم نواز خو چې دا بذات خود نوکری خو هم نه کوله سکار هم نه کولو بهشک د پلاری بزنسونه ول خو هغه کې هم د کرپشن دا الیمنٹ انوالو شوی وو چې لکه دا خو د دې خپل پیسې خو نه دي کنه پلار چې دی هغه د ځوامنو په نوم او د لور په نوم اخیستل سیزونه نو د کې کرپشن الیمنٹ به الله راځي چې تاسو په ان اډیکیټ مینز پیسې ګټلې دي چې کوم تاسو لیګلی الاؤډ دي پیسې اغه نه علاوه چې تاسو دومره زیات اغه نه برایبری کړي دا یا تاسو اغست دي چانه سيزونه ایون پراپرټي ترانسفر کړي دا هر څه کرپشن کې راځي هیرا د دې د مخنیوي لپاره پاکستان کې سکیږي څنګه دی مخنیوي کیږي نه دا سټاپ کول د لپاره څه قانون دی او پریکټیکلی سره باندې ګوري پریکټیکلی خو زه تاسو سوې مساسو په مخامخ دي هر څه چې خلک هم ټول نیوز ګوري او موږ هم ګورو را ګورو زه خو عدالتونو کې هم ګورم چې د هر وخت د دې سره څه کیسونه رواني د دې مخنیوي لپاره موږ دا کولی شو چې اول خو د ټولو نه اول چیکس اینڈ بیلنسز وساتلی شي چې دا کم غټ خلک دی اول د دې راګیر کړي شي هغه هم د سطح باندې چې اول د دې تنخواګانې د مقرر کړي شي اول د دې تنخواګانې مقرر کړي شي بیا د ناب چې دی اول د دې اکاونټیبلټي شروع کی چې کم دا غټ خلک دي اول د بیوروکراسي لیول نه بیا د پولیس لیول نه پولیس څومره رشوت اخلي لګیاوي چې کله وګوري برایبري کوي لګیاوي اول د پولیس کې ریفارمز راوستل شي بیا د بیوروکراسي کې ریفارمز راوستل شي بیا د هغه نه علاوه چې د زموږ د پولیټیشنز ټیکس اینڈ بیلنس شروع شي دا نه د چاهي قانون جوړي لګیا دي نو هغه ته فری هاند دي د نه علاوه چې د ادارې داسې جوړول پکار دي چې کوم افیکټیو چې کوم ته موږ کمپلینټس کو نه اکچولی پاغه اکشن استل کې کولی شي بیا د ججان چې دی جوډیشري دی انډیپندنت شي دا نه د چې جج له د پی ایم کیس رالو نشاته نو ورته دمکیانې او کالونه او برایبري را چې رشوتونه راځي چې ډیر اخلاص کا ټولو ته د یو انډیپندنت سپریشن اف پاور د پاکستان کې راشي چې د هر ادارې سره خپل حقوقي چې هغه د بل کس ټرای کولی شي چې هغه غلطي ډیر ښه ما خیال دی هر یو څیز انسان د اشرف المخلوقات نیچر سره دغه طبیعت سره لکه انسان یو عادت دا هم دی چې هغه کله مړی نه په پیسو باندې په جیداد باندې کله موږ سوچ کو څومره ډیری کنه لکه زموږ مخې داسې ډیر اگزامپلز ته چې موږ ګورو ګوره د خو دومره سدي نو دی په دونه ډیر پیسو باندې بس کوي اف کورس هغه بهر زموږ اسلام آباد کې خو نه ناز غنه دا غشل کسی دا غي خو یو شوز یو پیر چې کم دین هغه $1000 وی لیکس پوری دا غي دغه ډایمنډ سیټس دیو بلا کسی کتاری غنه هغه یو عام کس چې دا غي
هغه سوچ هم نشي کولی مونږ لکه ما او تاسو یا ایگزیکټلی ما او تا کنه مونږ دا غي سوچ هم نشو کولی مونږ چې څومره سمپل یو نه پته لګي چې مونږ بالکل یو چینل ور دغه وایو هغه بیا مونږ نلاس کې نیول چینل خماده اچ لس کالو خو ایله سناپس اخلي لګي سناپس چې هغه مونږ چې مونږ دا چوي کنه خلکو هغه دا هرس دی او دا د هر انسان په دغه لګه هیرا لګ یو ورکوټ اگزامپل به د جنکو ورکما چې لګ مونږ سره کوم برانډ زمونږ فیوریټ دي څومره کپڑے مونږ سره بیا هم کمی بالکل دا خدا دا مونږه کرپشن دا چې کوم کس سره ډیری پیسې کنه هغه بیا هم ما سره پیسې نشته دی هغه چې لګ نورم وي اصل کې چې څومره پیسې زیاتې وي هغه عمر خرچې زیاتې وي کنه دغه کماوه دا چې څومره زیاتې پیسې ګټي هغه عمر تاسو غواړي چې دا د مکم د دنیا لالچونه خو نه ختمي یا ایگزیکټلی ثانک یو سو مچ تاسو را لې هیرا ډیر خم مونږ دا کرپشن والا ټاپک چې د ایکسپلین کا ماته لیدونکو دا ثانک یو سو مچ مننه لیدونکو اومدې سره ورکوټي شانتي د مالم واپس را سان کیږي په خیر پختونخوا سره اوسه یو ځل بیا ستړي مشي په خیر علي په خیر پختونخوا ته لیدونکو تاسو ته به دا معلومه چې د پولیو بیماری څومره خطرناکه ده او دا که کوم ماشوم ته وشي نو هغه د ټول عمر دپاره معذوره کیدی شي او د تیرو څو ورځو نه د مهم بیا شروع دی چې خپل ماشومان له تاسو د پولیو ساسکي یا کتري چې دي هغه ورکړي نن به په دې موضوع باندې ډېر ډیټیل کې خبرې کوم د پولیو ماهر ډاکټر متیو الله صاحب سره هغه دا وخت ما سره په سټوډیو کې ناست دي نو زه غواړم چې تاسو زموږ دې سیګمنټ ته چې سونم خلک دي ضروري چې چا ماشومان یې هغې بلکې چې څوک دا وخت ناست دي ځکه چې اویرنس داسې دی چې تاسو ته نو تاسو بل چاته ویلی شي تاسو بل چاته هم د دې کترو په اهمیت پوهیولی شي او د پولیو بیماری څومره ډینجرس ده یا څومره خطرناکه ده په هغې باندې پوهیولی شي نو زموږ دې سیګمنټ سره اوسیږي زه به غواړم که تاسو هم د دې پولیو سره تړلي څه پوښتنې یا داسې کیس یا داسې څیزونه هغه تاسو موږ ته ایمیل کولی هم شي او میسج د لارې په واتساپ کې هم رالیږلی شي نو ډاکټر صاحب ستړي مه شئ خیر تشکر مننه چې موږ ته دعوت راکړی دی او خپل وطنوال او هیوادوال د پولیو په اړوند باندې اورنس ورکوي او دا د حکومت مهم هم چلیږي فعلا کور په کور باندې دروازه په دروازه باندې زموږ ټیمونه فعالیت لري او غواړي چې دغه مهلکه مضره او خطرناکه وحشي ناروغۍ نه خپل قوم او ولس او بچي بچ کړی شو صحیح ده نو تشکر مننه صاحب زه راتګ څخه ډاکټر صاحب دا راته وایي چې پولیو څه شی دی پولیو نجیب جان یو وایرس دی چې دغه وایرس د خولې د لارې او تنفسي هضمي سیستم ته انتقالیږي او په کولمو کې د تکثر او د رشد باعث کیږي درې شکل لري ټایپ 1 ټایپ 2 ټایپ 3 او دا بیا د یو سایډ د کمزوریتوب یا د هغې د ویکنس باعث کیږي چې هماغه ته موږ فلکسس پارالایزس وایو صحیح ده ډاکټر صاحب ځینې وایرسونه یا بیماریانې چې هغې دپاره چې واکسین کېږي لکه اوس ریسنټلی چې دا کووډ دی یا کورونا ده نو د هغې دپاره چې د هغې کوم ویکسین دی نو هغه 2 ډوزه وشي بیا ختم شي خو د پولیو ویکسین چې دی هغه باید بیا ورکول کېږي داسې ولې ده چون دلته د ریلیپس کیسونه دي مثال یا ریفیوزل کیسونه دي پاتې کیږي ډیرو کورونو کې نه لګېدلی یا په هغه کور کې چې مثبت کیس په نالۍ ساحه کې موجود وي چې موږ کوم سلایډ اخیستی وي د هغې نه او په نو هغه ساحه موږ بیا د دې دپاره چې هغه په سټول کې موجود دی د هغه لپاره موږ بیا د مریض ایمیونټي سیستم یا قوت مدافعت لوړو صحیح ده آیا د پولیو واکسین یو ژوندی وایرس دی بلې خو د هغه ژوندي وایرس مضر اثرات له منځه تللي دي دا کنټرول شوی ژوندی وایرس دی څنګه لکه کنټرول چې دا د مضر اثرات له منځه وړل شوي دي دا یو انټیجن په شکل بیرته په وجود کې انټي باډي تولیدوي چې د نیکسټ د پولیو وایرس په مقابل کې انټي باډي تولیدوي جسم کې او هغه وکولی شي چې هغه د هغه دفاع وکولی شي صحیح ده که د پولیو ساسکي ور نه کړی شي نو څه کیږي
نو د پولیو ساس کې چې ور نکړل شي خو هغه مونږ ته د وایرس خطره موجوده ده. هغه سایډ یو ماشوم به فلج شي، هغه سره به معاشره فلج شي، هغه سره به ټولنه هغه به سرایت وکړي، هغه به نور او ټول عمر دپاره به فلج وي ځکه چې دوی خو بیا علاج نشته او چون وایرس هم موجود شي نو نور هم سره مصاب شي. صحیح ده. آیا د واکسین کولو نه پس پولیو وایرس بیا حمله کوي؟ لکه د دې چې کوم ساس کې وشه په ټوله دنیا کې تقریبا د 98 کال نه 1998 کال نه پولیو نیل شوې ده په نور رسیدلو ممالکو کې. دغه موږ پسمانده هیوادونو کې اوس هم تقریبا یوازې په پاکستان کې سږ کال موږ یو کیس لرو، په افغانستان کې 2 کیسه. خوشبختانه وایو چې تقریبا موږ دې ته رسیدلي یو چې دا باید نیکسټ ایئر نیل شي. او بل صحیح ده. د پولیو واکسین اختراع لکه د دې اختراع چا کړو، چا جوړ کړو؟ دا په 1950 کال کې د نیوزیلند یو یونیورسيټي د پوهنتون دی چې هغوی کې دغه وایرس په 450 کال کې کشف شو او بیا وروسته د هغه دپاره واکسین کشف شو چې هغوی په یو مکتب کې په اکاډمیک شاګردانو باندې هغه ازمایش وکړو او ازمایش کامیابۍ ته ورسېدو. تقریبا د 50 لسیزې را په دې خوا د واکسین په مختلفو ممالکو کې چلیږي. ډېر ښه. د پولیو 3 ډولونه دي کوم چې تاسو مخکې ویله او هغه که لږ موږ ته نور هم واضح کړئ. د پولیو 3 ډولونه چې د سیروټایپ 1 2 3 په نامه باندې یادېږي. سیروټایپ 2 تقریبا د 98 کال نه مکمل منفي دی، نشته دی، هغه چیرې نه دی لیدل شوی، خطرناک هم ده خو خوشبختانه چې هغه نشته. او سیروټایپ 1 چې کوم دی چې دغه زیات زمونږ ماشومان په همدغه باندې او دغه فعال هم دی، موږ هم د دغې واکسینونه هم تطبیقوو. او سیروټایپ 2 3 هم همداسې یو خطرناک دی مګر د هغې بیل هغه د ویکسینیشن دی. په همدغه ویکسینیشن کې د سره هغه یو ځای تطبیقېږي. مثال که موږ 2 قطرې ورکوو هغه د دواړو دپاره دواړو پولیو دپاره دي. ښه صحیح ده. د پولیو او یا بیکټیریا ترمنځ څه فرق دی؟ پولیو وایرس دی او باکتریا خو مکروبي حالت دی. هغه دا وایرس دی. وایرس د چې کله په هضمي سیستم کې موجود وي دا په مرکزي عصبي سیستم حجرات متاثره کوي. باکتریا بیا داسې هغه نه لري او دا وایرس دی. فرق د باکتریا وایرس دا دی چې وایرس څو چنده د باکتریا نه وړوکی دی او قدرت د انتقال یې زیات دی. صحیح ده. پولیو له کوم هیواد څخه راغلی وه اول ځل یا داسې چې لکه اول چې د کووډ دغه شو نو چا وی چاینا نه راغلی، چا امریکې نه راغلی، چا وی رشیا نه. نو د پولیو کوم هیواد وایرس اولین ځل دپاره په اروپا کې کشف شو. هغې د اروپایانو نه راغی، بیا هغوی ځان نیل که مګر دوی وسعت وکړو او نور نړۍ چې دا هغلته کې دا ورسېده. ښه. پولیو څنګه په بدن اثر کوي؟ د پولیو د انتقال هغه چې دی څنګه چې په ستوني کې او همدارنګه په کولمو کې د وایرس ژوند کوي، د همدغې لارې چې مریض ټول په ده مصابېږي او عصبي حجرات د تاثیر لاندې راولي او د یو سایډ د سستوالي یا د کمزورۍ او د فالج باعث کیږي. صحیح ده. ډاکټر صاحب مطیع الله موږ سره ناست دی، یو ورکوډ شانتي دمالو واپس راسانه کیږو. په خیر پښتونخوا سره اوسئ. یو ځل بیا ښه رالی، په خیر رالی، هر کله راشي په خیر پښتونخوا ته. پولیو یو داسې مرض چې هغه کم ماشوم ته هم ولګي د ټول عمر دپاره هغه د خپلو پښو نه معذوره شي. لیدونکو په دې باندې موږ خبرې کوو پولیو ماهر سره. ډاکټر مطیع الله صاحب دا ما سره سټوډیو کې ناست دی. موږ بریک ته لاړو، واپس راو. ډاکټر صاحب بله پوښتنه زما دا ده چې پولیو ولې په پښو باندې اثر کوي یا تاثیر د هغې ټارګېټ یې پښې ولې دي؟
سپیسیفیک داسې خاص کوم هغه نشته دی خو د دې وایرس لکه څنګه چې مختلف امراض مختلف سایډ هغه کوي د انتقال ذریعہ او د وایرس موجودیت د هغه لوی عضلات چې د هغوی د هغه عضلاتو ټون کمیږي هغې کمزوري زیاتیږي نو د هغه سایډ د فلج باعث کیږي په دغه باندې سید آیا پولیو بیرته راتلی شي که یو ماشوم نه کله چې یو چاته واکسین شول هغه ماشومان چې واکسین شوي دي او پوره کورس ډوز د هغوی لګېدلی دی هغه معافیت عمري حاصلوي د هغه په مقابل کې عمري معافیت حاصلوي بیا د هغه پولیو نه لګېږي بیماري ورته نشي لګېدلی ډاکټر صاحب اکثره چې ماشوم وشي او هغه که په کور کې نه هاسپټل کې یا دغه کې یا هغې ته د پیدایش نه وروستو پولیو واکسین ورکولی شي مخ سرې داسې تنظیم شته دی او ځینې خلک دا اوایډ کوي چې ودرېږه د 40 ورځو شي یا د 3 میاشتو شي نو بیا به ورکو دې باره کې تاسو څه وایئ پولیو واکسین خو تقریبا د خولې له لارې چې دی دا تقریبا په 3 شکلو کې دی او ابتدایي ماشوم چې څنګه پیدا شي انیشیل چې بي سي جي مونږ ورکوو د هغې سره مونږ ورته د پولیو قطرې هم اچوو او 15 ډوزه چې مونږ د ماشومانو دپاره تعین کړي دي او هغه WHO یو ریکمنډډ ډوز دی نو هغه ان د شری سره چې په شپږم هفته زرقېږي نو د 15 ډوزه پورې په همدې ځای کې ماشوم ته تطبیق شي نو دغسې د پولیو د ویکسینیشن د اورل ویکسینیشن دغه اورل تاسو وایي نو مطلب دا چې دا انجکټ کیږي بلې د انجکټیبل مشته دی IPV ورته وایي انجکټیبل پولیو وایرس هغه ځکه موږ خو زیاتره کتلې پولیو نو دا چې هغه کوم ماشومانو ته کیږي چې انجکشن لګي هغه هم دغه ماشومانو ته کله ناکله د هغې هغه شکل راځي دا شکل نسبتا قوي دی د ډراپس چې دي نسبتا دا قوي دي د انجکشن نه بلې دا نسبتا قوي دي او په هضمي سیستم کې چې د دې موجودیت دی دا د یو لوړ قوت مدافعت باعث کیږي او زرقي نسبت کاستلیم دي او دا نسبتا ارزان هم تمامیږي او هغه د دې فایدې پې زیاتې دي د اورل فایدې پې نسبتا زیاتې دي د خولې د طریقه چې تطبیق کوو صحیح ډاکټر صاحب یو دوایي ګنه ځینې دویانې هغې ایکسپایري یو ډیټ یي ګنه او پولیو چې تاسو تیر ځل هم راغلي نو موږ دا خبره کړې وه چې پولیو به خپل یو درجه حرارت ته هغې کې یخ پکاري ځکه دا خرابېږي نو د دې بیا تاسو ته یا کم خلک چې پولیو ماشومان له ورکوي هغه دا څنګه کنفرم کوي چې دا پولیو ساسکي خراب شوي نه دي یا ایکسپایر شوي نه دي یا د منځه نه دي تللي دته خو یو کول چینج موږ وایو چې هغه موږ په یو کول چینج کې ساتو او هغه کول چینج کې چې دا ساتل کیږي د هغه د ټمپریچر مینټین کیږي او کله چې موږ دا تطبیق کوو نو د موږ ګورو چې د لیبل خو ډسپلیس شوی نه دی یا د ایکسپایری چیک کوو او د کلر هم چیک کوو د کلر کې چینج راځي کلر کې چینج ټول چیک دا مخاله چې د شیرچای یا پینک غونډه کې راځي کلر کې چینج وی هغه درجه د حرارت زیات اخیستې وي نو هغه په کلر کې چینج راځي بیا هغه مونږ وایو چې دا مناسب نه دی هغه دغه نه سره باسو هغه خلک چې ماشومانو ته کور په کور ورځي او دا پولیو ورکوي د هغې پوهنه ډېره زیاته ضروري ده که نه نو آیا کوم خلک چې پولیو ورکوي جنکۍ یا سړي سو دوی له تاسو ټریننګ ورکوي او هغه ټریننګ کې تاسو هغې ته څه خبرې په ګوته کوئ چې باید هغې په پام کې ونیسي ډېر ښه سوال دی وکړو د دې لپاره خو پوره زموږ ټرین سټاف دی یو ویکسینیټران مو لرو په هره منطقه کې په هر علاقه کې زموږ کوالیفاید ویکسینیټران کار کوي او هغوی ته موږ د کول چین د ساتنې په رابطه باندې یو مکمل ټریننګ ورکوو چې تاسې څنګه دا کول چین ساتئ او څنګه تطبیق کوئ بیا د هغې باندې زموږ منیټر سیسټم ګرځي چې هغه منیټر کوو ګورو چې دوی هغه کول چین صحیح ساتلی دی که نه دی ساتلی نو هغه مونږ د دې د لارې مینټین کوو دغه سټاف عمله چې زموږ وي دا مکمل یو خاص ټرین خلک وي او دوی یو خاص ټریننګ اخلي
هر ځل چې دغه واکسین کمپاین زموږ هم شروع کیږي نو مخکې د دې نه موږ دوی ته ټریننګ ورکوو او د هر هم مایکرو پلان ورته تشریح کوو او په هغه مایکرو پلان باندې بیا دوی زموږ سره کار کوي. صحیح ده. تاسو یادونه وکړه مخکې چې په نوره دنیا کې او دا بیماری چې ولې د یورپ نه راغلې وه خو هلته نیل ده او موږ او تاسو پر اوسه پورې زموږ ماشومان دا فیس کوي زموږ په ملکونو کې دا شته دی. زما پښتنه دا دی باندې منګه ما یو فلم هم کړی دی ساون هغه نت فلیکس باندې پروت دی او هغه کې داسې ښودلي دي چې کله پولیو ټیم راشي نو دا کلی چې کوم مشران دي نو زما خاوند ته وایي چې لکه ته خپل زوی له پولیو ولې ورکې دا زهر دی او دا به داسې کیو دا داسې کې لکه څومره چې هغه پروپاګاندا یا هغه زما زوی له چې هغه پولیو ورنه کړي نو هغه شل شي نو چې هغه شل شي او بیا زما دغه سره جګړه چې لکه زما زوی ستا د وجې نه شل شو او هغه موږ خو چې هغه فلم او هغې کې دا خو چې کوم د پولیو څاڅکي والا راځي نو هغه د هغه جینۍ سر ګنجېږي لکه دا موږ یو دغه غوندې سوسایټي ښودلې موږ بلوچي فیملی ښودلې لکه بلوچستان کویټه موږ ښودلې ده. بلې هلته د فعلا یو کیس هم چې لرو د بلوچستان دی ایگزیکټلی نو او دا ټرو سټوري ده دا موږ فلم په ټرو سټوري باندې جوړ کړی دی نو هغه د هغه جینۍ نو مقصد مې د خو خیر یو فلم و خو په ټرو سټوري باندې رښتیا داسې شوي دي بلوچستان کې د پولیس یا ایگزیکټلی نو زه دا یم چې آیا د دې ټریننګ تر څنګ باندې ستاسو خلکو ته دا ټریننګ ورکېږي چې څنګه مور پلار یا دغه خلک چې دي دا په دې کنوینس کړي چې د پولیو څاڅکي د هغې د ماشوم دپاره ضروري دی او نور هېڅ نقصان نه رسوي. یو پوښتنه دا ده او بله پوښتنه دا ده چې دا پولیو بیماری چې کوم نور نړۍ کې نشته دی نیل او دلته کې شته دی دا وجه هم دا ده چې ډېر خلک په دې باندې نه دي پوه د دې په اهمیت باندې یا د دې په خطر باندې نه دي پوه. ډېر ښه سوال دی ستا په دې رابطه باندې به زه دا ووایم نجیبه جان چې زموږ خلک هغسې اویر نه دي موږ اوس هم د سطحه د تعلیم ډېره ټیټه ده زموږ ډېر باسواده او پړه لیکه خلک هم د دې شیانو نه انکار کوي حتی اوس موږ وینو چې د کووډ څومره زیات ما چې د کووډ ویکسین واغوستو نو ما ته بس 2 کاله جم دی 2 کاله بس بندۍ نو دا په پولیو کې هم همداسې ده نو ما ورته ویم چې دا ټول دنیا ولګو دا ټول پریزیډنټ او ټي وي سټار فلم سټار دا غټ خلک مړي تاسو څه کوئ چې تاسو راځئ نو زموږ خلک همداسې دي چې منفي پروپاګانډې دلته همیشه زیاتې خورېږي د خپل هیلث سره د خپل سازمان صحي جهان سره نزي او دا خو هغه مضر امراض دي چې زموږ د وطن ډیره زیاته بودیجه په دې مصرفیږي که چیرې دغه د نورو هیوادونو غوندې پخوا موږ له منځه وړي وې نو ممکن موږ نن یو زیات اقتصادي رشد کړی وی او زیات خلک چې زموږ په دې باندې مصروفه دي حتی په زرونو او په لکونو سټاف په دې مصروفه دی او تاسو چې دا ویکسین په خپله ډېرې ګرانه دی ولې زموږ خلکو ته مفت ورکړی کېږي ځکه قدر نشته که نه هغه د مفت چې قدر نه خو دا چې د پولیو ویکسین یو ډېر ایکسپنسیو ډېر ګران بیه یا ډېر ګران دغه دی میډیسن دی نو په همدې رابطه باندې زموږ د خپل قوم نه ولس نه وطن خلکو نه دغه تقاضا ده چې د منفي پروپاګانډو پسې ولاړ نشي او د خپل بچو د آینده او د فیوچر مستقبل سوچ وکړي د خپل اولاد ویکسینیشن لکه څنګه چې شرع او چیچک میزل په ټوله دنیا کې نشته دی مګر مونږ هم د ویکسینونه هم ورته کوو د دې باوجود یو نیم کیسونه خو هغه به هغې چې چاته نه دي شوي دا هغه دي چې فیوزل دي هغوی کې ویکسینونه نه کوي میندې خویندې پلرونه دونه پوه نه دي په دې رابطه باندې اویرنس نشته ورته پوه نه دي سره د دې چې موږ په تلویزیونونو باندې په اخبارونو باندې مګر متاسفانه دا ووایم چې هغوی نه تلویزیون ته کینی نه اخبار ګوري او نه د یو مشر ګاونډي خبره اوري د هغه په اړوند باندې یو زموږ د سوسایټي یو بله المیه یا یو بل مشکل چې کوم دی هغه دا دی چې موږ دروغ زر منو رښتیا باندې یقین نه کوو او ځکه د پښتو یو متل دی وایي رښتیا چې راځي دروغ به کلي وران کړي همدغه زموږ وجه وه چې دا 50 کاله مو وشول ومو نشو کولی چې پولیو نیل مای ګاډ 50 کاله ډېر امراض او په تاسې فکر وکړئ د 50 کالو څومره بودیجه موږ په دې شیانو مصرف کړې ده نو په دې خاطر باندې زموږ د قوم نه ولس نه زموږ د خویندو میندو نه وطنوالو نه دا تقاضا ده
چې د ویکسینونو د ټیم سره د ویکسین د خلکو سره د صحت د ټیم سره په پوره همکارۍ سره او په پوره هوش او هوس سره ویکسین وکړي او که زیاته کومه خدشه کوم سوال دوی ته وي د مربوطه یو ډاکټر نه پوښتنه وکړي خو د عوامو په خلکو په خبرو باندې لاړ نه شي د یو بل په خبره چې او خپل بچي د امراضو نه وساتي. صحیح ډیره زیات خبره ډاکټر صاحب چې تاسو رالی که تاسو نتفلیکس زما دا فلم وګورئ ساون دا چې د پولیو ماشوم باندې دی او هغه کې موږ ګورو چې هغه ماشوم بیا څنګه سفر کیږي بل ایوازي پاتې کیږي کلی کې سو هغه سټرګل بیا تاسو وګورئ کنه نو داسې بچي هر چاته ډیر زیات خوږي کنه هغه کې موږ هغه د مور او د زوی مینه خودلې دا بیا څنګه هغه ماشوم نو لکه یو خدا چې څوک بیمار شي دغه شون یا اکسیډنټ شي هغه خپل د بدن یو آزاد الله صبر کې خبره خو یو ماشوم چې هغه وخت هغه پویم نه دی هغه خپل فیصله په خپل نشي کولی د مور پلار په حالات کې دی نو تاسو دا حق نه لري چې هغه ټول عمر د پاره تاسو معذوره کوي هغه حق واخلي خپل هغه سره ساون په نوم باندې مووي د ډاکټر صاحب خامخا وګورئ نتفلیکس ثانک یو ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه لیدونکو امید سره ورکوټ شانتي د مالو واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ. یو ځل بیا خراغلاس هر کله راشي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو پروګرام کې ما تاسو ته شروع کې ویلو چې بس تاسو ایمیلز او میسیجز چې دی هغه پروګرام کې شاملوم او دا وخت ما سره یو ایمیل دی چې کوم ته contact@hampashtoon.tv باندې راغلی دی سبجیکټ دی لیکل تاسو فین خوږی نجیبه خور زه د کراچۍ هسې تعلق لرم ستاسو پروګرامونه د روجې هایسته ګورم بالکل زموږ ټرانسمیشن چې دی هغه روجې نه شروع شوی او اخر مې زړه پورته کو او تاسو ته ایمیل کوم چې زما تاسو ډیر خوښ یو ډیره زیاته مننه او په خاصه توګه تاسو خندا مې ډیره زیاته خوښه ده هاو سویټ تhank you زما خپله خندا بالکل نه ده خوښه بالکل د شیشکو غونده کې ده او تاسو چې کله وخت ویښته وتړل نو ډیره مزه کوي دا وګوره تا وی او ما ویښته وتړل نور وایه ښه اوس به پروګرام ته راشم چې ما تر اوسه پښتو ټي وي ګانو باندې دومره مزیدار پروګرام نه دی کتلی بس همداسې برقراره ساتئ خیر به مو غواړم خوشحاله اوسئ ډیره زیاته مننه دومره زیاته مینې نه اپریسیشن نه او دونه واضح چې تاسو زما هیر سټایل نه والی زما خندا نه والی زما پروګرام دومره غور سره ګوري بیا د موږ ته ایمیل کړي مننه خو تاسو خپل نوم نه دی لیکلی چې دا ما ایمیل دا دونه مینه ماته کراچۍ نه چا رالیږلې ده ښه مخکې ځو بل ایمیل موږ ته contact@hampashtoon.tv باندې راغلی دی سبجیکټ جی سلامونه وعلیکم السلام تاسو به کله ډرامه کې راځئ تاسو ایکټینګ پرېښی دی زموږ ستاسو ایکټینګ خوښ دی اوکې بیا تاسو نوم نه دی لیږلی نو ایکټینګ ما پرېښی نه دی ډېر زر په هم ټي وي باندې زما سیریل را روان دی سنګ ما چې تاسو نن سبا د هغې پروموشن ګورئ او هغه به تاسو وګورئ او کیدای شي د سنگ ما نه مخکې یو بل ډرامه هم راشي هم باندې لیټس سی ویټ وکړئ سرپرایز دی ښه او یہ زما کب چې پی ٹی وی دی هغې باندې زما سیریل چلی شام سے پہلے او هم ستارے باندې زما سیریل چلی محبت خواب سفر بیا څنګه تاسو وایئ چې ما ایکټینګ پرېښی دی نور څه غواړئ ظالمانو 5 ورځې دلته هم ناسته یم په ټیک ټاک باندې هم درته ګرځم را ګرځم فیسبوک مې هم قبضه کړی دی د یوې خپې نه مې انسټاګرام هم رانیولی دی سنیپ چیټ مې د دې سټ نه رانیولی ظالمانو څه غواړئ زه خپله تنګ یم تاسو نه تنګېږئ ما نه ښه ډیر نجیبه فیض آی ایم سمیع الله ساحل افغان نیشنل او آی ایم ماسټر ګریجویټ فرام ون آف هغې ویلي چې ما د پاکستان د ټاپ یونیورسټي پېښور یونیورسټي نه چې کوم دی سبق ویلی دی او زه د افغان سټوډنټ پریزیډنټ یم پاکستان کې هغه سټوډنټ چې په سکالرشپ دلته راغلي دي هغې غواړي چې زه غواړم انټرویو ولرم تاسو زما کانټیکټ نمبر اوکې سو سمیع الله دا خو ډېره ښه خبره ده چې تاسو یې ځکه موږ افغان سټوډنټس په پاکستان کې ډېر زیات لرو او د هغې په هکله به خبرې اترې تاسو سره وشي تاسو که کانټیکټ نمبر رالیږلي وي ایمیل کې نو زموږ ټیم به تاسو سره رابطه وکړي او که نه مو رالیږلي نو سمیع الله پلیز تاسو خپل کانټیکټ نمبر راولېږئ موږ به تاسو سره رابطه وکړو بیا هم ډېره زیاته مننه
صحیح ده او دینه پس اوس راځم د واتس اپ میسجز طرف ته هاي نجيبه هاو یو آی واچ یو ما تاسو شو وکتله په فیسبوک باندې د ډیره ښه ښکاري دی کین وی ټاک ناو پلیز کال می اف یو ډونټ مایند زه بالکل مایند کوم نو زه په فیسبوک باندې بیوټیفل ښکارېدم نو زه تاسو سره ولې خبرې وکړم مې وای نوم دې مې لیکلی خو بیا هم ډېره زیاته مننه ګوره دا دونه ډېر فرمایشونه مه کوئ که نه دا زه ستاسو سره دا د خبرې کوم میسیجز رالېږي به ما پورې رارسېږي ایډمن جي پلیز زه نجیبه میم سره خبرې کول غواړم ډېر وخت یې نه نیسم پلیز تاسو زما پیغام ورسوئ شیر کوئ پلیز نجیبه میم ته زما پیغام ورسوئ د هغې مینه ورځ تر بلې زیاتیږي واه څوک یې لګه که زه د هغې مینه کې وفات شم ګناه به ستاسو په غاړه مای ګاډ الله دې نه کوي دا نو نوم دې هم نه دی لیکلی که نه میرغضب صاحب نوم خو لیکه که نه چې د کوم ځای نه دا میسیجز کړي دي او زما ټیم غریب څه ګناه ده چې هغه اوس د خپل خدای دې نه کوي تاسو له دې الله ډېر ژوند درکړي که تا باندې څه وشي بیا زما ټیم غریب دغه دی ذمهوار دی زه خو ته په دې میسیج غوسه هم شم چې دا هم پکې راته ولې ایښی دی خو بیا هم داسې خبرې مه کوئ او خبرې دا دی زما تاسو سره کېږي زه زما انسټاګرام باندې فالو کړي زه کله ناکله چې دی خامخا لایو راځم هلته به ګپ لګو صحیح ده څنګه یې وعلیکم السلام عبدالجلال قمر یم ستاسو پروګرام ګورم خو د اردو نه چې کومې ډرامې تاسو پښتو ته ژباړه کوئ هغه ډېر ښکلي دي تھینک یو ډېره زیاته مننه یا افکورس ډېر اټریکټیو یا ډېر انټرسټینګ زموږ دپاره ځکه چې ډېر خلکو دپاره اردو یا ثقیله اردو هغوی نه پوهېږي نو پښتو خپله ژبه کې دپاره ډب شي نو هغوی په اسانۍ سره پوهېږي هم سلام خوري وعلیکم سلام سلام مې قبول که د غریب سړي سلام تاسو نه قبلوئ وعلیکم سلام روره یا خورې څوک دا خو لیکه که نه چې رور دی خورې څوک الله دې وبخه ډېره زیاته مننه ستاسو د ټولو څخه د مخه میسیجز تاسو رالیږلي د واتساپ د لارې او کانټیکټ @هم پښتو1 .tv د لارې تاسو موږ ته ایمیلز رالیږلي ډېره زیاته مننه اوس غواړم چې مزیدار غونډه کې بریک والم او بیا واپس راستانه شو په خیر پښتونخوا سره اوسئ لیدونکو یو ځلې بیا په خیر علی په خیر پښتونخوا ته دا زموږ نوی پروګرام تاسو کتو بېلابېل سیګمنټس تاسو کتل پولیو یو داسې بیماری یو داسې مرض چې زموږ ماشومان ټول عمر دپاره هغې د خپو نه یا فلج کېدی شي یا هغې معذوره کېدی شي ټول عمر دپاره نو دا زموږ ریکویسټ دی تاسو ته چې پلیز تاسو خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ضرور ورکړئ او کومې خبرې چې موږ د ډاکټر صاحب مطیع الله سره وکړې چې هغه یو پولیو ماهر دی هغه خبرې تاسو زموږ بیا د پروګرام په ریپیټ کې هم کتلی شئ او په یوټیوب باندې هم کتلی شئ هیرا سره زموږ خبرې او ستاسو ډېر خوندور ایمیلز نن ما پروګرام کې شامل کړه او د حجاب سیګمنټ څنګه موږ هیرولی شو چې هغه موږ ته وښودل چې څنګه موږ خپل سکین کیر کولی شو کلینزینګ فیشل او داسې څیزونه په کور کې څنګه موږ کولی شو هغه طریقې موږ ته وښودل نو دا ټول یو پروګرام ستاسو دپاره چې ستاسو خوښه ده چې تاسو دې کې څه پیک کوئ او ویکینډ ولرئ ډېر زبردست ځکه چې ویکینډ روان دی خپل ډېر زیات خیال ساتئ ما له اجازت راکړئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان